ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقام آخر إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في سبيل الله ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار رواه البخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الكتب يدرك من قرأها جميع الكتب يدرك من قرأها ملال أو فطور أو صعاما سوى هذا القرآن فإن فيه عجائب لا تمل إلى القيامة. الله أكبر إن دين محمد الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا لا تذكر الكتب السوالف عندها طلع النهار فاطفئ القنديلا. د اسلام سره تعلق لرونکو د بنیر او گرد و نواح اوسیدونکو مسلمانانو کورونو کی आवाज اوریدونکو با حیا با پردہ تورسرو خويندو میندو ډیره د خوشاله خبره ده چې د دې زما شومانو د الله کتاب سر تر رسوله ده اور په هغه سلسله کې مونږ تاسو راجم شویو الله سبحانه و تعالی دې همیشه لپاره مونږ تاسو په قران او سنت باندې راجم کی او دا ډیره خوشاله خبره ده الحمدلله د ماشومان پسې کېنه پاسه به بالکل نه لکه کېنه بارم دا واړه کېنه چې کم سړې پاسې د بیا وو تزاواز ورکوم انتظامی والا ملګریم چې کینی ان شاء الله دې کې به خیر وي لګي خبرې کو خو په توجه سره بیا اورې کنه اورېدون یت خټولو کړي ده کنه ان شاء الله الله دې وکړي چې زما په جواب باندې د قران او د حدیث موافق خبرې راشي او بیا دې په الله سبحانه و تعالی مونږ تاسو ټول ته د عمل لاره آسان کړي. ورونو د دې اسلام او د دې قران د حفاظت ذمہ داری چا غسترا شوق سره وای چا غسترا دا د الله کتاب او دې د الله کتاب تر بلون کې حق ډلا دا کوم مغرب او امریکا هر څومره طاقت استعمال کې ان شاء الله دا د حق आवाज نشي ختموله دا پوچی پوچی ماشومان
دا د دې خبرې आवाज کوي چې اسلام ژوندی دی او ژوندی به ان شاء الله. دا منبر او محراب د دې خبرې आवाज کوي چې دا اسلام ژوندی دی او ژوندی به ان شاء الله. دا ښایسته نوجوانان، شيوخ او علما او دا سپینګیري مشران او دا نوجوانان او دا لویه مجمع او دا څومره مسلمانان چې د الله په دین مین دي، قسم په رب دې د دې مجلس دا یو سیکنډ په دې خبره باندې ګواه دی چې اسلام به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو او انشاءالله اسلام او د قرآن او د سنت د آواز به په دې ملک او په دې دنیا کې اوچت وي او دا به ژوندي وي انشاءالله. دا د مسلمانانو سره د الله سبحانه وتعالی یو وعده وه د قرآن متعلق او د الله د دین متعلق. الله سبحانه وتعالی فرمایل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا علماء پویږي تاکید دی او نحنو ضمیر فصل چروڑی جدا دا ځان له تاکیدی او بیا رستو لحافظون کی بیا لام مفتوحه د تاکید د پار راوړره. مسلمانانو ته الله دا تسلی ورکي چې کله کله به کفر غالبیږي، مغربي افکار او طاقتونه به مسلمانانو غالبیږي، خو په دغه فتنو دور کې هم په دې خبره مطمئن اوسئ چې انا نحن نزلنا الذکر، دا قرآن او دا ذکر ما نازل کړی دی وانا له لحافظون. او د دنیا یو طاقت ترې قرآن مقابله نشي کولی. د دې د حفاظت ذمہ داری چا اخیستې ده؟ شوق سره ووایي چا اخیستې ده؟ دا علما چې نن ناست دي او ستاسو دې بچو ته قال الله او قال رسول الله ښیي، دا د قرآن د حفاظت ذمہ داری ده. نن ماشومان د فخر خبر وګڼئ چې دی راغلی دی او د الله کتاب ته ناست دي او هغه سر ته ورسو. کني د چا په زړونو کې چې هدایت نشته او یا د هدایت سره مینه نشته، نو هغه ماشومان په موبایل کې پبجي ګیمونو ته ناست دي، هغه ماشومان ټیک ټاک جوړوي. کم ماشوم چې د مدرسې نه لرې دی، د هغه ماشوم یو نقصان دا دی چې هغه په موبایل کې پبجي گیم کې دومره نشه کې ورغلی دی، دومره مضموع کار پرېښودی دی چې هغه ماشوم په پبجي گیم کې ځان پسې تماشه راولي او ټول جاجر په ځان خلاص کړي. په دې فیسبوک کې وینئ که نه وینئ؟ کوم ماشوم چې د مدرسې نه لرې دی، هغه په یوټیوب باندې هغه پرنټ فلمونه، هغه فحش ویډیوګانې او هغه ناروا څیزونه ګوري چې قسم په رب دی د شپېتو کالو بوډا بابا د هغه ارامېتوب نه لري خبر، کم ارامېتوب چې ستا او زما د ماشوم په ګوته باندې وړي. کم ماشوم چې مدرسې نه لرې دی، هغه په امن ونه ګڼې، هغه ناست دی، ماشوم نه لا په مخې ګیره نه ده راغلې او د کلي لوی نوجوان لوپر هلک سره ګرځي، هغه ورته په اړه کې د امونو د کیلو جوس ومني، هغه ورته الفجر ګړۍ بغستې ده، هغه ورته پیزار ومغستې دی، هغه یې ځان سره ګرځوي او کور ته چې دله رانیږي نو اول پې په خپل بیټک کې ایس او چرسوس کې بیا یې تا ته راولېږي. او مور یې وایي ماشوم ټوله ورځ ستړی شوی دی، کټ و دسم کې تنګوی یمه. سار 10 بجې راپاڅي او مور یې فخر سره مجلس کې وایي وی هلکان شوګیره وکړي، وی 10 بجې راپاڅي بیا ولره چینکۍ پراټې مراټې پخوي، داسې فخر سره یې وایي. بله ورځ هغه ماشوم چې ته خپلې خورځې ته کله لاس اچولی دی، قسم دې کله خپلې خور ته هم لاس اچولی دی، کله خپلې پپو کله خپلې ماسي ته هم لاس اچولی دی، او دا پردی خو روزانه کیسونه کېږي چېرته ښځه او جینۍ د ځان سره تختولي، پلار یې د تاړې مخې ته ولاړي، مخ په څپېړو باندې وخي،
وای چې اے ربا ما خدا بچی د دې رضی لپاره نه وغوښته زه خو یې په سپینه ګیره وشرمولم مور یې پړونې راغستلې ګرځي وی بچی الله دې تباه کا د حیا او د غیرت ظلم مو تېر کړو په تیر عمر دې زما په بې عزتۍ زما په سپینې لمن دې د بې عزتۍ تور داغ ولګو دا ماشوم د مدرسې نه لرې دی ځکه یاد ساتئ دغه ماشوم کم چې د مدرسې نه لرې دی کله کله ورسره پلار تیزه خبره کوي او چې پلار له څپېړه ورکړي که بد تیسنی دا مخامخ دوه علمات کړي په دې فیسبوک کې وینې خبرېږي که نه خبرېږي بھائی خبرېږي که نه خبرېږي کم ماشوم چې د مدرسې نه لرې دی د قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرې هغه ماشوم کله کله پلار پسې تماچه راغستله او پلار یې څلور ډزه په سر ویشتی دی کله یې مور پسې چاړه راغستله او په خېټه باندې یې شلولې ده څه وجه ده دې ماشوم په دې غلطو کې لوی ګناه د مور او پلار ده وجه د هغې دا ده چې دې مور او پلار ولې دا ماشوم قرآن او سنت ته نه کښېنو ستا په کلي کې خو یو خواره او غریبه مدرسه وه یو غریب غونده قاري صاحب و هغه د دې ماشوم نه څونه جوړوله تا هغه ټایم دې ماشوم ته را د قرآن او د حدیث تعلیم ولې نه ورکاو نن د هغه نه دومره لوی ناسور او لوی فرعون جوړ شوی دی چې د پلار خبرې اورېدو ته د هغه همت نه دی جوړ مونږ دې شي لیوني کړي یو که نه چې لکه زمونږ د دې ماشومانو نه به د پیسو مشینان څنګه جوړېږي دې ټکي ته مو خیال دی بھائی که بیا ووایم توجه مو شته کوشش کوئ چې کله قرآن او سنت بیانېږي ډېر توجه سره کښېنئ زمونږ عوام که په یو ځای کې موخه ویشتلی کېږي موخه په دې علاقو دا ګیم شته موخه چولي ښه چې زمونږ علاقو کې یو ګیم دی کیل دی هغې ته موخه وایي هغه موخه چې یو کس غش راوالي داسې بره یو ټاکۍ هغه پې ولي نو دا ټول کلي د هغې تماشې ته راغلي کوم بوډا ته چې د موخې ځای نه ښکاري نو دا چشمې د پوزې د بانس له را رسولي او داسې ګوري خو چې وایي ما نه موقع خطا نه شي او کله کله بوډا دی هغه هم داسې لارې ورته موبایل نیولي چې څه پوزیشن دی موخې وویشته او که نه خو د قرآن او د حدیث خبرې چې کېږي خلک تنګېږي او مشهوره خبره ده یو ځای کې عالم تقریر کولو تقریر ته چرته لګوګل شو بس د په نمبر هر سړي کېړی ترخ کې نیولي دی او بار وتی دی نو هغه یو سړي ته وایي چې یاره ته که انسانیت شته ته خو ښه وه چې پاتې شوې نور د غوي زامن خو رانه ټولو تښتېدل هغه ورته وویل ستا چې دا خپې لږې اوچتې که زما په څادر د خپې ایښي دي زم د خپل څادر ته ایسار یم ګنې صبر زما هم تمام شوی دی نو ګوره چې داسې نه چې ګنې زمونږ صبر تمامي په کار دا ده چې مونږ په دیګه نه یو راغلی د قرآن او د حدیث په محبت او په مینه د قرآن او د حدیث درسونه وورو زه اکثر یو خبره کوم پخوا به د ماشومانو د لښتو کې لامبل نو چېرته هغه اوبه ګڼې وې ډېرې وې یو ماشوم چېرته اوبو ته پرېوته نو هغه چا نه راوچته نو یو سړي اواز وکړو که چا دا ماشوم راوچت کړو 50 روپۍ ورله انعام دی بیا هم چا نه ټوپ کو دی که یو بوډا ور ټوپ کو نو هغه غریب چې ته ډېر اوبو خراب کړی دی هغه هم چې راوتی دی نو خلک وی بابا راټینګ کړه چې 50 روپۍ انعام وله ورکو هغه به وي انعام سره به بیا ګورو خو دا ووایه چې دا دیګه چا راکړه یعنې خلکو وی که نه دا به خپله مینه ورته پخوا په پردی دیګه نو مونږ چې د قرآن او د حدیث د مجالسو د راځو مونږ د بل په دیګه راځو لکه خپل هغه مینه محبت مو نه وي په کار دا ده چې د قرآن او د سنت د مجالسو ته مونږ په مینه حاضرېږو سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ به د قرآن مجالسو کې ناسته کوله او جړل به ګوره د ځینې سلفو صحابو کې دا لوی صفتو بکا جړه کثیر البکا حافظ ابن حجر په دې باب تړلی دی فتح الباری کې هغه صحابه را جمع کړي دي چې هغه په جړه کې مشهور وو هغه په څه کې مشهور وو الله دې زموږ سترګو کې جړه پیدا کړي جړه کې مشهور ابوبکر صدیق په ودا سے جړل کان رجلا بکا تمره به جلل دمره به جلل
چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جړا په आवाज به د خلک راویښېدل د الله پیغمبر به جړل الله ته به ولاړ جړل به هغه بخشا پیغمبر به جړل او عائشہ صدیقہ فرمایي داسې به جړل کلمه یغلی المرجل لکه کټوی چې یشیږي خټ کېږي هغه خټکارې به د الله د پیغمبر سینې کو عائشہ صدیقہ وایي زه به د الله د پیغمبر په اواز پوهېدم د جړ عمر رضی الله تعالی عنہ به دومره وجړل چې د اوښکې د هغه په سترګو کې خاص لارې کړې وې په هغه ځایونو به اوښکې راتوېدې او د هغه په هغه رنګې ږیره کې به د هغه اوښکې ځلېدې سیدنا عمر به الله ته جړل ای ربه معاف مې کې ورځ د الله دپاره شپه د الله دپاره جهاد ته بلکل توره رایستلې د الله د دین د غیرت دپاره په هر کفر ورغلی مړه مال د الله دپاره لګولی بچی د الله د قربان بیا هم الله ته جاړي ای ربه عمر معاف کی اے رب عمر سره د خیر معامله وکي اے رب عمر له جنت ورکي دومره لوی اعمال بیا هم الله ته جاړي نو عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ بجړل فرمایل به امام ذهبی سیر علام النبلاء څلورم جلد صفحه 508 کې لیکلي دي وی عثمان بن عفان بفرمائل لو طهرت قلوبنا ما شبعنا عن كلام ربنا كزمون زلنا باكوي من بد رب كلام نمريدو كزمون زلنا كي دا دنيا محبت نوي كزمون زلنا كي دا شرك بماري نوي كزمون فزلنا كي دا بدعات بماري نوي كزمون زلنا كي دا حق دا مقابله بیماری نوی لو طهرت قلوبنا ما شبعنا عن کلام ربنا کزمون زلنا پاک وی من با دا رب کلام نمڑیدو من لبے خوند راکو چه قرآن موردی من لبے خوند راکو چه دا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ احادیث مورد لے خوچه دا من دا قرآن پا مجالسو کی تنگیگو گنا دا د دې وجه ده چې زمون قرآن سره اصلي معنی کې کومه مینه پکار ده هغه مینه زمون نشته الله دې وکړي چې موږ د قرآن حدیث سره صحیح مینې والا پیدا شو او زه ګوره یو خبره کوم او تاسو ته د پالش او د چمچې لګولو په خاطر یې نه کوم حقیقت سره وایم چې دین ګوره غریزو خلکو ته پاتې شو دا غریز خلک د بانډو خلک ساده طبیعتونو والا خلک زیاد تر لگو تعلیمون والا خلق ددی په زنانو کې حیا شته غیرت پکې پاتې ده پرده پکې پاتې ده انسانیت پکې پاتې ده ددی په عوامو کې دین پاتې ده قسم دې د بازار خلقو د بازار زنانو حیا ګوره بیللې ده تعلیم داسې شو د مسلمان تعلیم د ښځو تعلیم الله اکبر کبیره تعلیم دې دپاره چې په انسان کې په ښځه او سړي کې امتیاز او بدلون راولي زما د په رب قسمي نن چې ښځه سکول ته روانه ده په داسې لباس او په داسې سټایل باندې روانه ده چې د زنا دعوت هر نوجوان ته ورکوي د زنا دعوت هر نوجوان ته ورکوي دا حیا یې ترې لرې کړه دا ښایسته دروند لباس یې ترې لرې کړو هغه لباس د مسلمان د زنانه شو چې قتل ورته سړي له حیا ورکوي او شرم سړي ته محسوسوي عرض مې دا که ورونو چې قرآن او حدیث سره د خپل ماشومان رانږدې کې د بونیر په علاقه او د بونیر په ځمکه چې دا د اهل الحدیث او دا د سلفیت आवाज اوچتیږي قسم پر رب دې د سړي امید نرازی اول چې په دې ماحول کې بم د الله د توحید आवाज اوچت شي د دې علاقې پیر بابا او قبر پرستی د خلکو شرک سره محبت مشهور وو د لری لری علاقونه به مونږ په خپل او زمونږ مشران راتلل او د دې قبر کانی به په ځان باندې وخل دا جاروګانې به خلکو په ځان باندې وخلې دلته به شمې بلېدلې
دلته به په قبر باندې شالونه لګېدل، دلته به په قبر باندې مالګې پرتې وې. ویل جي دا بابا خلکو له شفا ورکوي، او که ډېر لرې به څوک بیمار و نو ښځې به ورته وي یخوارې، وی پیر بابا خو دوره لرې نه دی، هلته لاړ شه څه خو به دله درکړي. د شرک ماحولو چا نه منل چې په دې ځای کې به د الله د توحید آواز خور چی. قسم بالله دا د الله نعمت وګڼئ اے بنیر والو، اے اهل الحدیثو، اے موحدینو، دا د الله احسان وګڼئ. د شرک په دې ځای کې، د شرک په عقایدو کې الله سبحانه وتعالی دنه د قرآن او د حدیث آواز روچت کو. دا فخر وګڼئ او د منهج سره محبت وکړئ. دا په تاسو د الله لوی نعمت ته او لوی احسان دی چې الله سبحانه وتعالی دې ځای ته هم د سلفیت دا صفا دین نه ورسوي. ته ډېر لوی فضل وګڼئ. او چا سره چې دا نه کنه، دا د قرآن او د حدیث نور چا سره نه، د سره که ډېر سهولیات الله د ته تیارو والوي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د الله د دین بیان، د قرآن او د حدیث آواز په مکه مکرمه کې شروع کو. چونکه حق کے اللہ تاثیر خدراٹے کے یاد ساتے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. خلق وہی اوبچ سور ڈبکے نو دور سور کی وہی کنوئی دا حق چه سمرا مانا کے سمرے دباوے. قسم پر اب دے دمرا پورے بدا حق زور کی. دا حق مقابل نکی گی. قرآن فیصلہ کرے دا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اللہ فرمائی دا قرآن و حدیث دا دین ما در لے گلے رہے، او دا دین صفت دا دے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. دا حق مقابل حق لن مخامخ رات لیشی او نہ پا حق باندے رچان گزار کولیشی. دا حق اللہ سبحانہ وتعالی پا دی حق کے یو تاثیر خیرے. تا سگورے پا یو علاقہ کے با قبر پرستے طرف تا ڈلبازے جنڈ پرستے طرف تا دیر خلق دعوتون ورکی، خلق داغیون متنفری. یو غریب غند موحد راشی پسر رومالم دایر ناچی، گیٹیم دایر دیر نخکارکی، جالے ٹوپیم دا سڈیر ناچی. قرآن حدیث آواز پٹ پٹ لگئی 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 لگئی. باطل او مقابل چه پسان باندې سو پوئیگی. حق تا اللہ دمر لوی پتنگان ورکڑی چه داغی دا جواب کولو دا مقابلی نبیا خلق عاجز اولا جوابی. دا دا اللہ سبحانہ وتعالی عادت کریمہ دے. خو حق پرستا اہل الحدیث دا یو ٹکی زمان یادو ساتے سختے مکوے، نرمے سر دا خپل پیغام مخ کے بوزے. سختی با اغا سڑی کی چه غلائی بکی. زمون سودا کے غلاش تا فاروقی سے زمون کربارا سودا دا پا اڈا کی ٹماٹرو والا امون والا میوے والا چه ناستی گنا نو دا چا میواو دا چا سبزی چه اوریجنل یا دیری چغیم نوی اگا تا پتر چه سڑی دی اڈا کے اگرزی دا اسخا ٹماٹر والی راوالی دل تا بی آواز را دی او د چا په ټماټر او پیازو کې چې غلای نو هغه ول د اسخا طرف لاندې کړي او راځه وروره د بل زینه کیلو کې 10 روپیا ارزان دی راځي بل په سل دی او تعالی باتیا دی وای کنه وای او خلک التنزي. تاسو سره حق دی اهل الحديث د دوه خبرو خیال ساته. تمام اهل الحديث ملګرو توام یو خبره دارا چې خپل دعوت په نرمه سره مخ کې بوزي. اصحاب کهف اغي خپل منهج کې دا خبر د نکړه و چې را پاسېدل ویلی وليتلطف نرمی شروع کې نرمی کوي ولا يشعرن بكم احدا د خپل احوال نړیر څوک مخ خبره دا ډیر اهم ټکی دی. وليتلطف دعوت کې نرمی کو دا نه خبر سخته خو لهجه نرمه. نرمی ګوره دې ته نه وایي چې نیم د باطل تایید کوه نیم د غلطی خبرې تایید کوه نیم حق نه. مسله بالکل ټیټ
صرف قرآن او حدیث لهجه دومره نرمه چې ستا مقابل په ضد کې رانشي په غوسه کې رانشي هغه د دې حق خبرې منلو ته تیار شي. نو دا یو خبره ده خپل دعوت په نرمۍ سره مخې ته بوځئ. تاسو د بیرې بوټي لیدلی دی؟ د بیرې بوټي او د بکیانې بوټي هم لیدلی دی؟ بکیانې بوټي پسې خلک کاڼې ولي او د بیرې بوټي او د میوې بوټي پسې خلک کاڼې ولي که نه ولي؟ په مونږ دا اعتراضونه د دې خبرې دلیل دی چې مونږ کې میوه ده. دا هر قسمه کږې وږې ګټې دا د خارجي خلکو ګزارونه دا زمونږ په جرړو باندې د ارې او د تبر ګزارونه دا د دې خبرې دلیل دی چې بره بوټي کې میوه د قرآن او د سنت او د حق ده. خو میوهداره بوټه چې کله سړی پسې کاڼې ورپسې ولي نو میوهدار بوټي کاڼې هم واپس کي خو هغه کاڼي سره یو میوه هم واپس ځي. دا د دې خبرې دلیل دی. وی په بارداره ونه تل وریږي کاڼي خو تله ګوره چې بارداره ونه څه کړي اپسې میوه ولي. په موږ به خلک هزار اعتراضونه کوي چې دا د امریکې پیداوار دی وي دا د انګریزانو پیداوار دی. ماته یو کس وي تاسو ښه خلک یې خو تاسو د انګریزانو پیداوار یې. ما ورته وی زه به د دې یو لنډ جواب وکړم نه کومه. ما ابراهیم علیه السلام د چا پیداوار و؟ پلار د ابراهیم علیه السلام مشرک و که نو؟ نو قوم به دا دلیل پیش کړی و چې ته د مشرک بچې زما جړې ته مه ګوره زما اواز ته وګوره قرآن او حدیث. او تعجب خو پتا دی چې ته ځان ته حنفي وې ځان ته د امام ابو حنیفه د مسلک سړی وې او مقابله د قرآن او د حدیث کې او ما ته د انګریز پیداوار وې او زه قرآن او حدیث ته دعوت ورکوم. دا څنګه کېدی شي؟ عرض دا دی چې هزار پروپیګنډې به کېږي خدا یاد ساتئ. ګورئ د کنزلو جواب کنزل نه دي د سپېړه جواب سپېړه نه ده. د کنزلو په جواب کې قرآن وایا د کنزلو په جواب کې محمد رسول الله حدیث پیش کا. سپې چې پتا چک لګي نو تم هم پې چک لګې که شک مو دې مګې دا به هر قسمه حربي استعمالیږي. خو یو دعوت ملګرو ته راغلی نرمي. دویم دعوت اهل الحدیث ملګرو یاد ساتئ کم خلک چې د قرآن او د حدیث منهج نه ناواقفه دی دیو سره هم سختي مه کوئ. دا دور ما تېر کړی دی. دی بیمارۍ د مرض نه مونږ خبر یو. دې خلکو ته دا د قرآن حدیث دشمنان نه دي دا دشمنان جوړ کړی شوي دي. دیو ته که چا په مینه باندې ووې چې ای خلکو زمونږ د اهل الحدیثو آواز دا دی چې قرآن د الله کتاب ومنه احادیث د رسول الله علیه السلام د دې قرآن شرح ومنه علما هم منو مجتهدین هم منو حافظان او قاریان هم منو خو په رڼا د قرآن او د حدیث کې منو. قرآن حدیث به مشرانی دا ټول به کشرانی. که دا دعوت زمونږ د مقابلو ته ورسېدو قسم پر رب دې دا څوک چې سلفیانو پسې بد رد وایي سبا به دې په منبر ولاړې او د قرآن او د حدیث اواز به کوي د الله په فضل. خو کېدی شي چې په دې رکاوټونو کې څه اثر زمونږ د سختۍ ځان ګناهګار کړی ښه دی یار. دا خو د قرآن او د حدیث صفا منهج دی. څوک به داسې چې د قرآن مقابلې ته ودرېږي؟ د عوامو نه تپوس کوم دا بار کسان چې دي د قرآن مقابلې ته به څوک ودرېږي؟ دا بار کسان تیز جواب راکړي. د رسول الله علیه السلام د احادیثو مخالفت ته به څوک تیار شي؟ نشي تیارېدی. دې خلکو ته پته نشته چې دې سره قرآن او حدیث دی. قسم پر رب د خلکو ته دا خبره وکړې په جړا کې ورته وکړې په درسونو کې ورته وکړې په منبر او محراب ورته وکړې سیټ ته لاړ شئ ملاقاتونه د خلکو سره وکړې ورته ووایې ان اريد الا الاصلاح بې د قرآن او د حدیث نه زمونږ هیڅ طرف ته دعوت نشته. الله ګواه دی خلک سلفي منهج ته تږي ناست دی. دې حق دعوت ته خلک راوبلئ. فتوی د کفر په چا مه لګوئ. فسادات خپل منځ کې مه جوړوئ.
خپل منځ کې اتفاق او د نور مسلمانانو لپاره د اتفاق سوچو کې دا د قرآن او د حدیث دعوت دا مخ په وړاندې باندې بوزه قسم پر اب اے بنیر والو کدا د قرآن او د حدیث آواز کدا د قرآن او د حدیث دعوت دیتا مخبل جند وقف کو پر اب میری قسم ہوئی را روان دور کے خوشحالے و امن بے انشاءاللہ زمین مستعصو بھی او کدا قرآن او د حدیث لری شو او د قرآن او د حدیث مسلم الگرتیاو نکڑا نو رسول اللہ مبارک فرمائیلیو مستدرک کی روایت دے او دا عرب یولوی عالم شیخ احمد شاکر صاحب سندن درجد حسن کے گرزولے دے شیخ البانی پہ حاشیہ مشکات کی وی دا تعدد طرق دا وجنا دا حدیث درجد حسن کے دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائل وجعل الذلت والصغار علی من خالف امری بیزتی و رسوائی اللہ دا اغا سڑی پا تندی باندی نکلی دا چاچ دا محمد رسول اللہ دا سنت اس پکاوے ہو دا امام پس فتیز آمین وائل دا مونگ دا شیخ امین اللہ دا وجن نکو دا مونگ دا شیخ عبدالسلام دا وجن نکو دا مونگ دا سعودی عرب دا وجنم نکو بلکہ مونگ چی آمین فتیز وائیو دا ذکر وائیو چی دا چاوائلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو ټول وایدا چا ویلې ده مونږ رفع الیدین د چا د شخصیت د وجه نه نکو دا مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه کو کله چې دا د الله د پیغمبر طریقې دي ټول به ورسره مینه کو کنه بکو یو سړی که آمین فتیز نه وی رفع الیدین نه کوي امام پس فاتحه نه وی دا د هغه خپله مسله ده خو کم از کم چې څوک کوي دیو ته بد مګوره ځکه دا د الله د پیغمبر سنت دی او وجعل الذلة والصغار على من خالف امري چا چې د الله د پیغمبر د سنت پیژته وکړه الله فرمایي زه به په دنیا ذلیل او رسوا کوم الله دې موږ د رسوای نه وساتي عرض مې دا کورونو چې قرآن او حدیث دا زمونږ لپاره یو قانون دی یو دستور دی یو راہ عمل دے زمون معاشرہ دا بعلی سمیگی چھ مون پا قرآن و پا حدیث باندزان عباد کو دے قرآن سر مینو گرونو قرآن گرد مسلمانانو دا عقائدو نہ ہوتے رہے دا مسلمانانو عقیدی دا قرآن سر برابر ندی گرد زمونگا دا رب خپل نم سر چاہتا دا اللہ نم یاد دے زمون دا رب خپل نم سر ٹولو ہے شوق سر ہوا ہے شوق سر ہوا ہے بار کسانم شوق سر ہوا ہے زمون رب دے اللہ دادا قرآن فیصلہ اللہ فرمائی اننی انا اللہ ذا اللہ یما لا الہ الا ہو نشتہ بل حاجت سر کون کے نشتہ بل حاجت پورا کون کے لا الہ نشتہ اولاد ور کون کے لا الہ نشتہ حاجت سر کون کے لا الہ نشتہ بیمارے راستن کے لا الہ نشتہ بیمارے لڑ کون کے الا ہو مگر صرف اور صرف سوک دے یو بابا یو پیر یو فقیر یو قبر یو جوندے یو مڑے چالا بچے ورکولے چاہتا عزت ورکولے دا چا دملانا درد لرے کولے دا چا سرخوگی لرے کولے دا دے ٹولو کارونو سے مدار صرف اور صرف سوک دے دا زمون عقیدہ دا چی زمون دا رب او دا الہ نم دے اللہ دویم زمون رب چرتا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمون پا معاشرہ کی دا دی کتاب دا اللہ نا دا رستقیدو دا وجنا من دمرنا پویشوی چی دا پتا دیرو اہل علم تنیشتا چی رب چرتا دے دیرو خلقو لکلی دی اللہ نوی علم کے خارج دے و نت داخل دے وہی نا برا دے و نخکتا دے نخی طرف تا دے و نگس طرف تا دے نو د دین خود دهریت اصول او عقیده ثابت شو سخلق روت لاغی تک کے مونسٹ وی دهریان اغي وی الله نشتا او ظاهره خبره چې نه بره نه خکته نه خي طرف ته نه ګستی دا حکم په معلومات شو سوک وی الله عرض دے
نو مونږ وایو چې الله یو دی چې دلته هم دی او شوی اړه کې هم دی او هر ځای کې دی هر انسان سره. ځینې خلکو دومره مبالغه کړې ده چې سړی وضاحت کول نه غواړي، خو مطلب دا چې ته خو د یو الہ نه یې قایله، ستا په نس خو بیا ګڼ الهه موجود دي. او مونږ وایو چې الہ صرف او صرف څوک دی؟ هغه سره نه په ذات کې شریک شته او نه په صفاتو کې. نو دا به زمونږ عقیده یې ګورې سپینګیرو دا عقیده د مرګ نه مخکې جوړه کړې چې زمونږ رب الله دی او هغه د عرش د پاسه برابري کړې ده. څنګه برابري کړې ده؟ د عرش د پاسه څنګه دی؟ کما یلیق بشانه، څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. زه په هغې کې ګوتې وهلو ته نه یم تیار. ما ته قرآن دا ویلي دي الرحمن علی العرش استوى، زمونږ ذات رحمان د عرش د پاسه برابري کړې ده. بس مونږ د دې مکلف یو چې دا عقیده وساتو. زمونږ د رب دپاره لاسونه شته او دوه، بل یداه مبسوطتان، د الله دوه لاسه دي او دواړه فراخ دي. د پنځپیر شیخ رحمت الله علیه به داسې وایي چې څوک دلته د ید معنی په قدرت سره کوي. وګوره د شیخ الفاظ دي، ښه کیسټ یې موجود دي، اوسې چې څوک نه مني بس دا به د هغه خپل انصاف وي. فرمایل به وایي بل یداه مبسوطتان، څوک چې د ید معنی په قدرت سره کوي وایي د ده مطلب دا دی چې بل یداه مبسوطتان، د الله دوه قدرته فراخه دي. ولې د الله دوه قدرته دي که ډېر قدرتونه دي؟ د الله خو قدرتونه ډیر دي، خو بل یداه مبسوطتان او یدای تسنیه راوړه، اشاره ده دې خبرې طرف ته چې څوک معطله دي د هغې په سر باندې ګزار وشي، څوک مفوضه دي د هغې په سر باندې ګزار وشي. او الله داسې صیغه راوړه چې توقف پکې ډو کېږي نه. په ید کې به توقف وکړي، په یدا کې به څه توقف وکړي. نو د الله دوه لاسه دي. اوس که یو سړی وایي چې دوه لاسه خو زما هم دي او د الله هم دي، وایي الله دا جواب کړی دی چې لیس کمثله شیء، زما په شانتې په ذات او صفات کې هېڅ څیز نشته. او د عالمان د نحو او د منطق وي د لیس ته نفي وي او شیء ته نکره وي، او نکره چې په سیاق د نفي کې راشي نو د علم معنی قانون دا دی وایي ان النکرة تحت النفي تعم، نکره د نفي د لاندې عموم پیدا کوي. او منطقیان ویل دا صالبه کلیه ده، نفي د محمول کوي د جميع افراد د موضوع نه. لیس کمثله شیء، د الله په شانتې په ذات او صفات کې نه په اسمانونو کې څوک شته او نه په ځمکه کې. لیس کمثله شیء. زه الله له لاس منم خو د مخلوق په شان نه، زه الله له ګرځېدل منم خو د مخلوق په شان نه، زه الله له راکوزېدل منم خو د مخلوق په شانتې نه، زه الله له پنډې منم خو د مخلوق په شانتې نه، زه الله له اورېدل منم خو د مخلوق په شانتې نه، زه الله له لیدل منم خو د مخلوق په شانتې نه. او دا هغه عقیده ده چې دې ته سلفي عقیده وایي، دا هغه عقیده ده چې دې ته د قرآن او د حدیث عقیده وایي، دا هغه عقیده ده چې اقتضاء الصراط المستقیم کې شیخ الاسلام والمسلمین علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چیلنج ورکړو عرب او عجم ته، وایي مور لا داسې بچی نه دی راوړی چې په دې عقیده زما مقابله وکړي. دا د قرآن او د حدیث موافق صحیح عقیده ده. خپل رب مو په صحیح معنی وپېژندو، بنیر والا او قوم نه پېژندو. دا زمونږ د رب صفات دي، نه هغه سره په ذات کې څوک شریک شته او نه په صفاتو کې. نه ورسره پیر بابا شریک دی، نه ورسره شیخ عبدالقادر جیلانی شریک دی، نه ورسره کاکا صاحب شریک دی، نه ورسره میاں کریم شاه بابا شریک دی. لیس کمثله شیء، هغه په یوازې باندې د تمام عالم ذمہ دار دی، په یوازې باندې د تمام انسانانو حاجت سر کوونکې، مشکل حل کوونکې. دا صرف او صرف څوک دی؟ الله. ورونو دا د قرآن او د حدیث عقیده را پکار دا چې زموږ مسلمانان په دې عقیده باندې ژوند تیر کړي، او چې په دې عقیده دې ژوند تیر کو قسم مې دې پر رب العالمین ژوند به هم د خوشحالو شي، ژوند به خپل په قرآن او سنت باندې آبادو که نه به آبادو. محمد رسول الله علیه السلام له چې الله کم صحابه ورکړو، د هغه صحابه صفت څه دی؟ یریدون وجها. قرآن وی دا د الله رضا غواړي او د الله د رضا له خاطره دا د الله په دین باندې ځان قرباني.
یو صحابی دے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. تاسو نوم وایه صحابی نوم څه دی؟ شوق سره وایه طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. د الله پیغمبر په ډېر ماین دی او د احد په موقع باندې ولس غشي د طلحه په ملا کې نښتي دي. د الله د پیغمبر په دفاع کې د ډال په شان ته ولاړ دی. ویل چې ای د الله پیغمبره کم غشي چې د طلحه د سینې نه نه یوتیا د پیغمبر په بدن نشي لګېدی. هغه طلحه دی یو ځل پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل ای طلحه پلار د ډېر لوی مشرک دی دا توره واله او د هغه سر خو دلته راوړه چې دا ټکي وي. طلحه توره واغسته او روان شو. پیغمبر علیه السلام بل صحابي ورېږي طلحه را واپس کړه. چې ورپسې لاړه لږ مزل یې وکړو. طلحه ته وایي د الله پیغمبر دې راغواړي او ورته وایي زه د الله د پیغمبر په ژبه بهر راوتم د هغې ژبې نه بغیر زه د بلې ژبې تصدیق نه کوم چې زه واپس شم. د الله پیغمبر به ووایي چې وردا زړه کې ملامت شو. د الله پیغمبر ورته آواز ورکړ ای طلحه را واپس شه. وایي زه الله د جوړ دپاره رالېږلم د توغ دپاره نه. وایي ما په تا امتحان کو چې ته زما سره مینه ډېره لرې که د خپل پلار سره ډېره لرې. ورته وایي ای د الله پیغمبره په رب مې دې قسم وي یاد ساته محمد رسول الله مونږ ته په سخته ګرمۍ کې د یخو اوبو نه زیات خوږ دی. ستا مینه زموږ زړه کې دننه شوې ده. زموږ هر رګ زموږ د بدن هر حصه په هغې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت سرایت کړی دی. مونږ صحیح ستا محبت والی وی د الله پیغمبره په مونږ امتحانات مه کوه. اوس به مې د پلار سر د تن نه جدا کړو. ستا خبره زه خو خپل سر د بدن نه جدا کوم. د محمد مصطفی خبره زه قرصېدو نه ورکو. دکه طلحه دی وفات شو چې بیماریږي په یو خوشي ځای کې بچي ځان ته راغونډ کړو. ورته یې بچو وفات کېږه. یو زوی ورته وایي ای بابا جان د الله د پیغمبر سره د ژوند تېر کړی دی ورکو. طلحه ورته وایي مه خبروئ د الله پیغمبر لهر کې چې راځي شپه د یهود به رانه ووجني. زه نه غواړم چې د طلحه د وجې د الله پیغمبر ته تکلیف ورسي. طبراني دا روایت موجب الاوسط کې نقل کړی او انشاءالله چې درجه مخلص ملګرو پسې انسان خفوي جاړي او بیا د الله پیغمبر داسې ملګري ورته الله ورکړي دي چې الله یې په خپل لاریب کتاب کې صفتونه کړي دي. د دې نه لوی مقام به د یو سړي څه شي چې الله د یو سړي صفتونه په خپل کتاب کې. مونږ ډېر نیمګړی مونږ ډېر خفه او پریشانه پرېښودو. علي صاحب وایي د الله پیغمبر وژړل بیا یې لاس اوچت کو اللهم الق طلحة تزحك إليه ويزحك إليك. اے اللہ طلحہ تانے در روان دے. اے ربا طلحہ تو دنیا میں لاؤ الق طلحة تزحك إليه ويزحك إليك. اے ربا د طلحہ سر داس ملاوشا چې طلحہ تا تخاندی او تو طلحہ تخاندی. دا د الله د پیغمبر د خپل صحابه سره محبت دی. د الله پیغمبر ول دعا کوي الله داسې وسره ملاو شه چې ته طلحه ته خاندې او طلحه تا ته خاندي. ورونو طلحه د دې دنیا اوسېدونکی انسان و که نه و دومره مقام د الله د پیغمبر په خدمت د قرآن او د حدیث په تابعدارۍ کې تیر کو چې د الله پیغمبر ول داسې دعا کوي چې الله طلحه سره داسې ملاو شي چې ته طلحه ته خاندې او طلحه تا ته خاندي. دا یو مقام دی دا یو مرتبه ده چې دې ته مونږ تاسو ورسو د قرآن او د حدیث په منلو سره. او کله چې مونږ دې مقام ته ورسېږو د اطاعت
الله به مونږ ته سره بیا ډېره د رحم معامله کوي. او یاد ساتئ د دې ژوند ګورې هېڅ پیدا نشته سوا د دې نه چې دا ژوند په قرآن او په حدیث قیمتي کړو. ګورې بله فایده یې نشته. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دا د دوکې سامان دی. ګورې دا ځواني نه ده، دا د چپسو او د پاپړو بوج دی چې یو ګزار دی ورکو ځواني دی نشته. دا مال او دولت او مالداري نه ده، دا د بنگلو بار دی چې یو امتحان الله راوستو نو په تخ باندې ناس بادشاهان د غریبانانو کورونو ته بیا سوال لتري دي. دا ارضي څیزونه دي رونو توکه پې نه شئ. دا ژوند، دا سر، دا بدن، دا د خپل رب دپاره کې، دا د خپل رب دپاره استعمال کې، دا د قرآن او د حدیث دپاره استعمال کې. اے نوجوانانو الله ځوانۍ درکړي دي، تعلیم یافته یې، لږ د قرآن حدیث کې غور ته تپو تلاش وکړئ، فکر وکړئ، دا د قرآن او د حدیث آواز راواخلئ او د ټول بنیر ته ورسوئ چې ټول عالم او ټول علاقه په قرآن او په حدیث باندې روښانه شي. ټول به عزم کوو که نه به کوو؟ د دې دا د مسلمان ذمه داري ده چې په قرآن او په حدیث باندې خپل ژوند تیر کړي، د قرآن او د حدیث سره خپل ځان یوځای کړي. ورونو دا قرآن د الله عظیم کتاب دی. دا خپل ماشومان ګورې د قرآن حدیث ته رانږدې کې. قسم پر رب د معاشره کې آیس دي، چرس دي، لوپرۍ دي، غلاګانې او ډاکې دي، قتل او قتال دی، هر حرامي توب او فجر او فحاشي دې ماشومانو ته خلک ښیي. دا ماشومان به الله والا جوړېږي چې د مدرسو ته رادننه کې دیو د قرآن او د حدیث د عالمانو ته رانږدې کې. قسم دې په دې بچو به سبا مزې کوئ که یو سړی که د چا بچی ډاکټر شي، آخري خبره ده بس، که د چا بچی ډاکټر شي د دې بچي د وجې پلار ته بیچ لګي، که د چا بچی استاد او پرنسپل شي د دې بچي د وجې پلار ته بیچ لګي، که د چا بچی پروفیسر او ډایرکټر شي د دې بچي په ځای باندې پلار د دې بچي په سټ کېناستی شي. خو که چې د چا بچی قرآن حافظ شو دا بچی خو پرېږده مور او پلار ته به داسې تاج په سر باندې شي چې د هغې رڼا به د قیامت په ورځ د نور د رڼا نه هم ښایسته وي. د بچی په وجه باندې تا ته سرکاري ادارو کې حکومت بیج نه لګوي. رب یې بچی ته څه کې هغه ته خو به وایي اقرأ ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا. داسې دا قرآن وایه لکه دنیا کې چې دی وې او ورپه بله خیجه او حدیث د ترمذي درجه د حسن دی. منکرین حدیث به تیاسې انکار کوي، الله ته هغې هسې محرومه کړي دي. فتنه د انکار حدیث دا د حدیث هم دشمنان دي. او پر رب مې د قسم که چا د عدل او د انصاف میدان قائم کو د 22 آیاتونو نه به ښیم چې منکرین حدیث د قرآن هم دشمنان دي. نو هغې خو پرېږده، هغې به کوي اعتراضونه. دا حافظ قرآن ته به وایي چې دا قرآن شروع کا او په برزه او چې کوم ځای ته من الجنة والناس ته ورسېدې نو ته سوچ وکړه چې د الف لام میم نه دا قرآن شروع کړي او ته والناس ته رسې څومره په بره وتلې. دا به د حافظ قرآن آخري مقام او مرتبه وي. الله سبحانه وتعالی دا مونږ ته نصیب کړي. څومره خوند به کوي، څومره خوند به دې کوي چې په دې سر باندې د مور پلار تاج یي. ولې به تاج دی؟ جی بچې د قرآن عالمو، جی بچې مجاهدو، جی بچې محدثو، جی بچې عالمو. ډېر خوند به کوي. نو غواړئ که نه غواړئ چې دا بچي مو د قرآن او د حدیث عالمان شي؟ کلکه ملګرتیا به د قرآن او د حدیث کوو که نه به کوو؟ څوک چې وایي چې زه به د قرآن او د حدیث کلکه ملګرتیا کوم واقعي په اخلاص سره لاسونه پورته کړئ چې دا مجلس په تاسو ګواه شي. انشاءالله د قرآن د حدیث د آواز به مخ په وړاندې بوځو که نه به بوځو؟ بار کسانو لاسونه نه دي اوچت کړي، ټول دواړه لاسونه اوچت کړئ. انشاءالله د قرآن او د حدیث د آواز به د ټول بنیر ته رسو که نه به رسو؟ په هره خېټه به دا د قرآن او د حدیث آواز مخ په وړاندې بوځو که نه به بوځو؟ دې عقیدې او دې منهج سره به صحیح وفاداري کوو که نه به کوو؟ خپل بچي به انشاءالله د قرآن او د حدیث عالمان جوړو که نه به جوړو؟ اقول قولي هذا واستغفر الله.